ګرانو کتونکو الب خان شیرپوی یم. دا پروګرام صرف د سعودي عرب د هغه زړه سواندو مسافرو لپاره کوم چې منګه ګوري، کوم چې د هغې خلکو دپاره کار کوي، هڅې کوي، خپل کوشش کوي، خپله منډه وهي، کوم چې په جیلونو کې بې ګناه دي. نو د هغې خلکو دپاره چې دا ویډیو ده هغوی ته ضرور شیر کړئ، هغوی سره لینک کړئ. سعودي کې داسې ملګري څوک پیژني چې هغه تکړه وي او په دې کې کار کوي. نو د یو ورور مسله ده، ځکه چې دغه ورور دې وخت کې په جیل کې دی 4 میاشتې وشوې، 1 کال پې سزا ورول شوې ده. نوم یې چې کوم دی عرفان خان ولی احمد خان دی، او د هلته د یو بنګالي سره کار کو په کپنۍ کې. د 3 میاشتو پیسې یې پې پاتې شوې. بیا چې خپلې پیسې غوښتې نو هغه پیسې نه ورکولې، په هغې کې چیړ چپاړ شوي دي او بیا یې پې دعوه کړې ده چې تا زما نه لیپټاپ پټ کړی دی، او لا تر دې پورې چې هغه ډرایور نه دی او د ګاډي غلا یې پې خوم وراړولې ده. نو بیا هغه ورسره کیس چلولې ده، او کیس کې چې کوم دی نو هغه د 1 کال لپاره سزا کړې دی. اوس په دې کې تاسو څه کولی شئ؟ دې ټایم کې چې زه دا ریکارډینګ کوم نو شپه ده، خو چې چا په سر راغلي نو هغه شپه ورځ نه ګوري. دا ورور د شب قدر دی، د شب قدر د سعودي مسافر یا د 400 یا د پښتونخوا د نورو ضلعو د سوات او د دیر چې کوم دي په دې کې ډېر تکړه دي. نو هغوی ته مې خواست دی چې د الله دپاره په دې کې خپله منډه ووهئ. یو خو هغه په جیل کې بیمار دی، بل یې 3 بچي دي په کور کې، جړانګ ولا د غم دی. ما چې دا خبرې واورېده نو ډېر زیاته خفه شوم. دا راته ووایه چې د دې د قامي نمبر څه دی؟ دا جی د ده نوم عرفان خان دی، ولد احمد خان زمونږ والد صاحب دی جی. دا زما کشر ورور دی جی. اور دا چې کوم دی لکه سعودي ته ډېر په سختو دغه مولېږه، خو اوس ورته دا مسله راغلې ده هلته یې کپنۍ کې کار کوو، د 3 میاشتو تنخوا یې ورته پاتې وه. کومې خبرې چې ما وکړو همداسې دي که؟ بلکل جی همدا خبره. قامي نمبر یې څه دی؟ د قامي نمبر یې دی جی 2481 99 27 13. صحیح. ښه دا راته ووایه چې د 1 کال سزا یې پې ورولې ده؟ د 1 کال سزا یې پې جی ورولې ده. انزایټي ورته شوې ده او جیل کې ډېر پریشان او دغه دی که نه جي، مطلب ډېر زیات پریشان او دغه دی، بیمار دی، مطلب ړه ته یې څه کېږي هم نه که نه. تقریبا هغه ځای نه نور ملګري رینګ وکړي وي د ورور څه غم وکړي څه دغه وکړي که نه جي. نو موږ صرف دې دغه له راغلي یو جي چې لکه تاسو په دې کې موږ سره تعاون وکړئ او چې زمونږ د ورور د خپلو بچو له راشي. ستا د موبایل نمبر څه دی؟ زما د موبایل نمبر دی 0302 48 69 208. ته څه وایې چې د غلا یې پیسې ورړولې د سعودي عدالتونه خو داسې فیصلې نه کوي؟ یاره جی بس لکه مونږ به مته دا دغه کول چې خیر تنخوا دې بنده ده که نه، ته خیر لږ صبر وکړه، دا به درته میله وشي. خو لکه دلته کور کې هم خرچې مرچې وي او قرضې وي، پې مونږ به خلکو تنګولو که نه جي. نو د هغې د وجې لکه مونږ به هم ورته ویې چې دا پیسې راولېږه چې د خلکو له یې ورکړو. خو لکه هغه یو غلط دغه زه به ده ووایم چې غلطي ترې شوې ده که نه، چې چیټ چپاړ یا دغه یې کړې دا د له نو په کار. نو چیټ چپاړ یې کړې خو غلا یې کړې ده؟ مطلب غلا خو یې جي ځکه نه ده کړې چې قسم خوري چې غلا ملا مې نه ده کړې که نه. خو لکه زه بې ګناه یم، تا واورېدل، ما دې خپل حق غوښته او د هغې د وجې بس ما سره یې دا چل وکړو. بیا هم ورته مه ووایې چې ما سره کښېنئ څه خبرې چې حل یې کړو. خو چونکې هغوی بس نوري هغوی مطلب حکومت ته تلي وو او دا د باندې دا راپورټ جوړ کړی و. دې لکه کار یې کوو، مطلب دې چې ده کله کامه نوې کوله نو دې دوران کې لکه دې بیا پولیسو لکه دا هغه ځای چې کوم شرطه دی یار څه دی هغه نیولی دی. 4 میاشتې وشوې؟ 4 میاشتې وشوې جي. تقریبا 1 میاشت ریاض کې پې تېره کړه، بیا په دې جیلونو کې دا 3 میاشتې مطلب ویزه تاڼه کې مدا خبرې به یې کولې. د هغې نه بعد چې کوم دی بیا داسې کار وشو چې اوس یو تقریبا یو 15-20 ورځې کېږي چې راته وویلې چې په ما باندې کال قید وخېجو که نه. دا کوم جیل کې دی اوس؟ دا جي شمیسي جیل کې دی جده کې، او دا بارک نمبر وغیره دا چې کوم دی دا 46 او امبر او دغه کامې نمبر خو تاسو ته جي مه وویلې. صحیح ده صحیح ده. ښه ګرانو کتونکو په دې ویډیو باندې د ده د موبایل نمبر هم دی، خو مزید که څه معلومات کوئ نو بلکل ته کولی شئ، د سره رابطه هم کولی شئ. زمونږ چې کم ملګري دي خو زمونږ ملګري نه مي، د کومې ډلې سره هم تعلق ساتي،
نو د الله د رضا لپاره په دې کې منډه ووهئ. یو کال قید یې پرې دغه کړی، خو مخکې راغی هغه په صرف دوی ته چې ټلیفون وکړي نو جاړي، په جیل کې دې وخت کې پروت دی. د دې دپاره سره ویډیو شیر هم کې سعودي کې چې زما څومره ملګري دي نو هغوی ته مې خواست دی چې دې کې خپل کوشش وکړي، په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ، زموږ په دعاګانو کې الله دې خپلو بچو له دغه پلار زر راولي او پریشانه دي او بیماري ورته لګېدلې ده، نو ځکه پکې ګینې یو کال قید به راشي یا نو دوی مله پریشانه دي او ضرور په دې کې را سره تعاون وکړي.